زما عزتمندو په تېره جمعه باندې ما ستاسو وړاندې د جنت تذکرې هغه کړې وې چې الله تبارک وتعالی فرمایي چې اے انسانانو، اے مومنانو، مسلمانانو، دا بهترین جنتونه چې هر قسم انعامات باغې کې موجود دي دا ما تاسو لپاره پیدا کړي دي او تاسو به د دې مالکان یې، لیکن شرط پکې دا دی چې بما کنتم تعملون، تاسو به هغې لپاره څه نیکي کوئ. یعنی یو مهمان دی او هغه لپاره خوراکه تیاره شوې ده، کانه ور دپاره تیاره ده، صرف هغه ته دومره زحمت پکار دی چې هغه د مهمان خانې ته راتلو دپاره ځان ته لاره برابر کړي. نو الله تبارک وتعالی مونږ او تاسو ته عظیمه مهمان خانه جنت هغه تیار کړی دی، صرف دومره محنت پکار دی چې موږ د هغې د تلو لاره ځان ته هغه برابر کړو. اوس د هغې د تلو لاره څه شی ده؟ نو الله تعالی هغه لاره موږ ته ښودلې ده چې هغه اعمال صالحه دي، نیک اعمال، چې انسان پنځه واړه وخته کامل مزګزار شي، که زکات پې لازم وي چې په وخت باندې زکات ادا کړي، که حج پې لازم وي چې په وخت باندې هغه حج وکړي، که نور فرائض په ده باندې لازم شوي وي چې هغه فرائضو نه خپله ذمه خلاصه کړي او ادا یې کړي. او دې سره سره چې مونږ او تاسو د نوافلو اعمالهم اهتمام شروع کړو. علماء کرام فرمایي چې یو کس د نوافلو خیال ساتي نو الله به دته د سنتو اعمالو کولو توفیق ورکړي او آسان به کړي ورته. څوک چې د سنتو پابندي کوي نو الله تعالی به ورته واجبات آسان کړي، څوک چې د واجباتو پابندي کوي نو الله به ورته فرائض آسان کړي. نو دینه دا معلومه شوه چې اول مستحبات نوافل اعمال که هغه د عبادت سره تعلق لري، که هغه د مال سره تعلق لري، که د جان سره تعلق لري، چې موږ او تاسو په نوافلو اعمالو کې هم لږ کوشش هغه شروع کړو. لکه اوس ډېره ښکلې موقع ده او ډېرې ښکلې شپې دي، لوی لوی شپې دي، که انسان څومره ناوخته هم وده شي، 10 بجې 11 بجې انسان وده شي نو سهولت سره باقاعده تهجد ته پاڅېدی شي. تهجد دا یو عظیم منځ دی او تمام بزرگان علما صلحا په دې باندې متفق دي چې یو انسان الله ته قریب کېدی تر هغې پورې نشي تر څو پورې د تهجد پابندي دې نه شروع کړي. د الله تعالی قرب، د الله تعالی کامل محبت هغه د تهجد منځ سره الله تبارک وتعالی لازم ګرځولی دی. تهجد منځ دومره قیمتي منځ دی او دومره بهترین منځ دی چې احادیث مبارکو کې راغلي دي چې کله د تهجد ټیم شي دا د درېمې حصې د شپې نه هغه شروع شي. شپه چې انسان په 3 حصو باندې تقسیم کړي هر موسم کې نو بس د 3مې حصې د شپې نه به تهجد هغه شروع شي او شپه د ماښام اذان سره شروع کېږي، د سحر اذان سره ختمېږي. اسانه طریقه شوه.
لکه دې وخت کې چې کوم دی نو په 5 بجې باندې د ماښام اذان کېږي او 5 بجې باندې د سحر اذان کېږي، نو شپه هغه 12 غنټې شوه. 12 په حساب کو، 12 چې حساب کو د 5 نه تر 9 پورې دا یوه حصه شوه، د 9 نه تر 1 پورې دا 2 حصه شوه، د 1 نه تر 5 نیمو پورې دا چې کوم دی نو 3 حصه ده. یعنې دې زمانه کې که یو کس 1 نیمه 2 په باندې 1 2 نیمې 3 4 نیمې یعنې 5.5 نه پیله نوافل تهجد منځ ادا کوي، نو دا 3 حصه کې داخل دی. دا 3 حصه چې شي د دې موسم مطابقه، یعنې د 1 بجې نه بعد تر 5:30 بجو پورې دا 4 غنټې جوړوي. په دې 4 غنټو کې د الله تبارک وتعالی د طرف نه اوازونه کېږي او 4 اوازونه کېږي. احادیث مبارکو کې راځي الله په خپله دا اعلان کوي یا فرشتو ته حکم کوي چې تاسو زما طرف نه اعلانات وکئ چې څوک بخښنه غوښتونکی شته چې ویې بخښم، څوک څه سوال کوونکی شته چې د هغه سوال قبول کم، څوک پریشان حاله شته چې د هغه پریشاني ختمه کم، څوک خوشحالي مغفرت طلب کوونکی شته چې هغه ته ورکړم. دا الله تعالی په خپله دا اعلانات کوي چې وغواړه. مثال په طور باندې یو کس وي او هغه د چا نه څه غواړي او هغه اعلان نه کړی، نو ډېر نه چې یاره دی به یا دا شی راکړي یا به رانکړي، او چې په خپله باندې اعلان کوي په لوډ سپیکر باندې چې یاره راشئ او زه در کومه چې څه تاسو غواړئ نو یوسئ، دومره ټیم دی 4 غنټې دي 4 غنټې دي والئ، زما د در نه والئ. او موږ وایو نه خیر دی چې کله د اعلانات ختم شي او ټیم یې ختم شي نو بیا به دې غواړم. نو دغه انسان نه به کمعقل انسان وي چې دی وایي یاره دا ټیم ختم شي نو بیا به ورنه غواړم. هغه دا اعلانات کوي چې راشه ما سره 4 غنټې ټیم دی چې څه غواړې سوړې په دې کې یو څه زه در کومه تیار یم، زه وایې دا 4 غنټې چې ختمې شي نو بیا به ورنه غواړم. دا 4 غنټې د الله تعالی د کور نه د الله د در نه اعلانات کېږي چې انسان وغواړه. موږ په غفلت کې یو، موږ په غفلت کې ودم پراته یو. دومره لوی شپې دي، بهترین شپې الله تعالی را کړي. تهجد دا ډېر اهم عبادت دی. تمامو کتابونو کې دا لیکل شوي دي چې د فرائضو نه بعد په نوافلو کې د ټولو نه اعلی منځ د الله تعالی درته رسوونکی منځ، د الله قرب، د الله محبت، د الله د خزانو دروازې کولاوونکی منځ دا تهجد منځ دی. که نن مونږ یو کس ته ووایو چې تا ټوله ورځ تیاری کړې ده بلکې اور ټیم دې مو سره کړی ده، 2 غنټو په ځای باندې تا 12 غنټې تېرې کړې دي او یو شپه به ته بیا ویښ پاتې کېږي او د دغه شپې چې ته څومره پیسې غواړې تا ته زه در کومه، وایي 2 شپې به ویښ پاتې شه، 3 به ویښ پاتې شه. دا څه خبره؟ ما ته د 1 شپې زما د خوښې مطابق هغه ورکړه کېږي. لیکن د الله تعالی د در نه 4 پیرې 4 اوازونه کېږي او 4 غنټې دا اعلانات کېږي. او مونږ چې کوم دی نو غافل دی چې په دې کې کوشش وکړو. ګورئ تاسو مونږ دې سوچ وکړو چې کوم کسان هغه د دې فکټریانو والا دي، دیاړیمار دي، بعضې داسې کسان دي د هغې د ورځې کار نه پوره کېږي، سهار مونځ نه مخکې پاڅېدلي وي کار کوي لګیا وي، سهار مونځ نه مخکې لګیا وي، اذان هم لا نه شوی او لګیا وي. دا اکثر سهار په دې لاره باندې راځم، دا د بلاکونو کارخانو والا دي په دې لارو دا لګیا وي، پته نه لګي دي بس ټایم را پاڅېدلي وي او خولۍ پرې راغلي وي، په دې ژمي کې پرې خولۍ را ماتې وي او لګیا وي ډېره ورځې لنډې دي، کار نه پوره کېږي. دلته زمونږ ملګري هغوی وایي چې د شپې باقاعده کارونه کوي، دیاړیمار چې یاره د ورځې کار نه برابرېږي، ورځې لنډې دي او مونږ چې کوم دی نو کار وباسو چې څه نه څه بچو ته یوسو. او الله تعالی اعلان کوي چې دا دومره مشقت مه برداشت کوه، ما ته یو 2 سجدې ولګوه او لاس اوچت کا،
نو دا دنیا څه شی د آخرت په مستا په غاړه کې واچوم مستا په جولای کې به د آخرت هم در واچوم الله تعالی وغواړه د دنیا سوالی د آخرت وی بخنه وی جنت وی جهنم نه پناه وی وغواړه دومره عظیم وقت عظیم منز الله تعالی موږ تاسو ته نصیب فرمایلی حدیث مبارک کې راغلی دی کله چې انسان د تهجد په سجده کې پریوزي الله تبارک وتعالى وی تا زما په خپو باندې ساري خېلې د دینه بزیات سي تهجد په ټیم کې انسان سجده کې پروت دی د الله تبارک وتعالى په خپو دې ساري خې د الله په څنګه دی باندې موږ نه پوهیږو خو لیکن الله تعالی په حدیث قدسی کې دا سی ویلي دی زما په خپو کې ستا سر پروت دی د چا په خپو کې چې سر کې خو نو هغه پاتې شي هر څه چې غواړي هغه بستاوي دنیا بستاوي آخرت بستاوي یو بادشاہ او هغه نیمروز یو ډیر لوی داغه علاقه وا هغه شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب رحمت الله علیه ته خط را واستوري او باغې کې ورته دا لیکلیو چې د دې نیمروز گورنر تا جوړو شیخ عبدالقادر جیلانی سے ورته په خط کې واپس ولیکل وای ته چې په سر باندې په وړي کې کومه چترای ګرځي اخوا بادشاہانو اوس دا انوار د بار ډیر خلک چې کوم دینو په وړي کې په سر چترای ګرځي وای زماده دا مخ او زماده بخت استاد دي چترای غونتی تور شي چې زه تا د نیمې شپې بادشاہي والا طاقت خو خیمه نو تعالی به د نیمروز گورنری رشي ته ماته د نیمروز گورنری راکې ماته الله تعالی د ټولي دنیا گورنری راکې کله چې زه د نیمې شپې په تهجد په مصلی باندې ناست یم او الله سره راز او نیاز کوم او الله سره پټې خبرې کوم هغه بادشاهي ما د نیمروز څخه د ټولي دنیا د بادشاهي نه غټه بادشاهي لویه بادشاهي ده دا ځان ته یو دنیا ده دا ځان ته یو ژوند دی او ځوان ته بیا یو کمال دی بعضې بزرګان خدا سیدي چې هغوی د شپې بیا په میس کې هیڅ هم نه برداشت کوي هغوی وایي چې زه وم الله باس زه و الله مې باس او الله سره مې خبرې اترې شروع دي باقاعده امام رازي صاحب رحمت الله علیه چې یو ډېر عظیم مفسر پاتې شوی ټوله دنیا د هغه علمیت مني د علم په مقام کې او د مدرسو په جامه کې مدرسه چې چا ویلي وي امام رازي صاحب په پیژني او د هغه علمیت په پیژني هغه څه وایي وی دا الله په ذات مې قسم چې شپه راشي نو په دې پریشانه شم چې درس ودرېدو طالبان لاړو چوټي شو سپوده کېږي خو په یو څیز ډېر زیات خوشحاله شم یو زما او مصلي والا کار شروع زما او د مصلي کار شروع نو یې قسم دې شپه مې نه ده خوښه خو صرف د دې وجې نه مې خوښه ده چې بس زما او د مصلي او زما او د الله معامله شروع شوه مېنده طالبان لاړه مېنده کتاب لاړو مېنده نورې خبرې لاړې بس زه شومه او الله شو زه شوم او الله داسې خلق الله ته ولاړ امام احمد ابن حنبل صاحب رحمت الله علیه ماسخوتن لمونځ به چې وکړو معمولي آرام به وکړو نیم درې حصې به شپه مقرر کړې وه اوله شپه اوله حصه کې به آرام وکړو او چې څنګه به اوله حصه تېره شوه لکه تاسو ته ما تقسیم وکړو چې اوله حصه د شپې به تېره شوه په دویمه حصه کې به قرآن مجید راواغشتو او خزه وی مونږ ته به حضرت شیخ صاحب رحمت الله علیه فرمایل شیخ العرب والعجم شیخ شری شاه صاحب نور الله مقدم و امام احمد ابن حنبل صاحب رحمت الله علیه بچ قرآن مجید راواغشتو وي په مخ باندې به زیړواله رالو جړابه شو او دا قرآن مجید به سینې سره ونی وی هاذا کلام رب دا زما طرف خبرې دا زما طرف خبرې او بیا به دا قرآن مجید وی کولاو کو او دویمه حصہ د شپې چې څومره وه هغې کې به تلاوت کولو تلاوت او دریمه حصہ کې به بیا چې کوم دی نو په تهجد باندې ودرېدو او الله ته به یې جړل نو امام احمد ابن حنبل صاحب رحمت الله علیه وی د دې قرآن مجید د تلاوت او د دغه تهجد په بدله کې که ماته بادشاهي وقت بادشاهي راکوي او وایي چې دا خوند ماته راکني وه دا خوند امام محمد صاحب رحمت الله علیه چې به د شپې کتابونه وکتو بیا به الله ته ودرېدو او په مصله باندې به ولاړو او دعا به کوله نو آخر کې به یو چغه والا وای این الملوک من هذا بادشاهان د دې خوند نه څه خبر بادشاهان د دې خوند نه څه خبر دي چې په دې مصله کې والله ته ودرېدو کې څومره مزه ده دا باقاعده خوند والو تهجد خوند والو تهجد هغه عبادت دی چې دې سره چې څه میلاویږي هغه په خوله باندې نه راځي کیفیاتو سره تعلق لري الله تعالی سره رابطه جوړیږي والله سره خاص خبرې دي او خاص راز او نیاز دی پټې خبرې خلک محبوب سره کوي او دا پټ ټیم دی پټې خبرې
دغه ټیم هر څوک اوده وي او ستا د الله تعالی سره راز او نیاز او خبرې شروع وي نو دا لوی لوی شپې دا الله تعالی موږ او تاسو ته یو نعمت راکړی دا ښکلی موسم الله تعالی موږ او تاسو ته یو نعمت راکړی چې موږ کوشش وکړو په نیمې بجې اذان کېږي بلکې په نیمو نه مو سلیټ کېږي په نیمې واچوه دا هغه ټیم دی چې په دې ټیم باندې بلکې د دې نه به مخکې اشراق کېده په اوړي کې په باندې 15 بجې باندې موږ اشراق کوو اوس په 9 بجې باندې د سحر اذان کېږي نو که یو کس 15 بجې هم راپاسي اوسئ 15 بجې راپاسي او یو 15 منټو کې داسې چرندان وکړي یو 4 رکعات وکړي الله ته او الله تعالی سوچت یا الله خو ډېر فقیر یم زه خو ډېر عاجز یم زه خو ډېر ګناهګار یم زه خو ډېر ناتوان یم په دغه طاقت مې کېدو یا الله تا داسې بزرګان پیدا کړي چې ټوله شپه تا ته ولاړي او هغوی نه ستړي کېږي ما هغه بزرګانو کې سره ما ته هغه توفیق راکړه یا الله زما دا مسله حل کړه یا الله زما دا مسله حل کړه الله سره خبرې وکړه دا د الله د خبرو ټایم دی ټولې مسلې به دې حل شي مشکلات به دې ختم شي پریشانۍ به دې ختمې شي ما ته یو ملګري وی ما باندې ډېر زیات قرض انتهایي سیوا نو ما ته په کراچۍ کې چا یو بزرګ وښولو چې هغه هر څیز دپاره وظیفه ورکوي یو ډېره مجربه وظیفه هغه وظیفه چې څوک شروع کړي هغه کار یې کېږي نو ما ورته یاره زه خو ورپسې کراچۍ ته تللی نه شم ټلیفون نمبر نو ټلیفون نمبر مې د هغه بزرګ پیدا کړو نو هغه ته مې خپل مشکلات ذکر کړه هغه ما ته وایي د دې یو وظیفه ده یو وظیفه ډېره اسانه وظیفه ده او به دا شروع کړه دا خو چې کوم دی نو څه کروڑ پورې قرض مې ورته یاد کړو ما ته وایي که 100 کروڑه هم به خلاص شي 100 کروڑه ما وایي دا خو به خامخا کومه خامخا به دا کومه وایي ما ورته وایي دا وظیفه راته زر وښایه وایي دا وظیفه خو هر چا ته ورځي مې څه وایي تهجد مونځ شروع تهجد مونځ شروع کړه او بس چې څومره کولی شي که څلور کولی شي که شپږ که اته که 12 او بیا د الله نه غواړه بس دا مسله به ختمه شي د کروڑونه قرضونه ورسره ختم دنیا چې څه غواړي هغه الله تبارک وتعالی په دغه ټایم کې کړي پکار ده چې موږ دا وخت قیمت زنانه خو ماشاءالله په دې کې ډېرې تکړه وي ما ته پته ده زموږ محلي والا زنانه او اکثر زنانه باقاعده خبرونه راستي او تپوسونه کوي خوبونه دې ویني د تهجدو په ټایم کې یو ماشوم عام چې کوم دی نو خوبونه لیدلې تهجدو مونځ کړی یو زنانه بله ورځ خط راستولی چې زه صحابیات یې وینم تهجدو ټایم ته چې خوب ته مونځ ته راپاڅم د هغې نه مخکې صحابیات یې د نبي علیه الصلاة والسلام بیبیانې باقاعده په خوب کې وینم دا داسې قیمتي ټایم د تهجد دومره برکات دي چې موږ او تاسو خپل اوقات قیمتي کړو فرایض خو به خامخا کړو چې څه نه څه نوافل هم شروع کړو نوافلو کې اهم عبادت تهجد دی چې موږ او تاسو تهجد شروع کړو د الله نه وغواړو یا الله زه دې ولې رستو پرېښیم زه ولې دا عمل نه کوم زه ولې لمونځ نه کوم زه ولې تلاوت نه کوم زه ولې تا نه لرې یم الله ما ځان سره نږدې کړه وګوره چې بیا څه مېلاوېږي